بهر میدان یقینم پلا دے گٹی بهر میدان شاندار مزیدار دا زمو کولی پارٹی تل بئی گٹی پیپل پارٹی تل بئی گٹی پیپل پارٹی پیپل پارٹی پیپل پارٹی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ موجود یو خانجات ګل کلي کې د بټوس د میشن د جذبې او د جنون نه چې څوک متاثر شوي دي هغه ځوان نن موږ سره ناست ولایت خان مومند نن هغې دا فیصله وکړه چې موږ د PK53 نه ودرېږو او هم هغه نقش قدم خپل کو کوم چې د بټو صاحب راځي چې موږ په دې حوالې سره ولایت خان صاحب سره ملک ولایت صاحب دا راته ووایي چې ستاسو دا خیال څنګه پیدا شو چې الیکشن ته ودرېږئ دا خو زما د وخت اثر تقریبا پنځه شپږو کالو راته داسې خواهش وو د هغې نه مخکې مو خو بیا چې پنځه کاله مخکې چې کوم الیکشن و نو مونږ هغې کې اپلای وکړله مونږ د پیپل پارټۍ نورو ملګرو ټولو سره رابطې وکړلې خانغواس صدر صاحب و هغه وخت کې د پیپل پارټۍ د هغه سره مونږ رابطه وکړله بیا هغوی دلته یو میټینګ مونږ وکړو او هغې کې بیا زمونږ د ټکټ فیصله وشوله فیصلې نه پس چې کوم دی نو کله چې مونږ درخواستونه جمع کول هغه دوران بیا زمونږ د عمر مسله راله عمر کمی و د عمر په وجه باندې بیا په هغه دوران زه پاتې شوم او دا پیره چې کوم دی نو انشاءالله زمونږ د عمر تقاضا هم پوره شوې ده ورته او ښه په پرجوش او ښه په جذبې سره انشاءالله دا پیر راوځي ټکټ دپاره مونږ د تېرو ورځو کې درخواست هم جمع کړی دی اسلام آباد ته تللي وو درخواست هم جمع کړی دی الله تعالی چې دا پیره زمونږ انشاءالله امید دی د خیر سره چې زرداري صاحب او نوره پیپل پارټي ټول ورکران چې کوم دي څومره ملګري دي ټول زمونږ په انشاءالله چې زمونږ په حق کې به فیصله کوي او لاندې د صوبایي صدره پورې انشاءالله چې زمونږ په فیور کې دي انشاءالله زمونږ امید لرو چې موږ ته به ټکټ میلاو شي او زمونږ داسې دا خپل شوق د الیکشن ده خو پیپل پارټي زمونږ د پلار د نیکه د وختو دا پارټي ده چې بیا زمونږ دا علاقه چې کوم ده ټوله ټوټل علاقه دا په مختلفو پارټو کې تقسیم شوې وه پیپل پارټي بیا څه داسې حد ته راغله چې هغه د څو کسانو په وجه او څه یا څه د مسلو د وجې نه کمزورې شوله اوس انشاءالله تعالی چې بیا د خیر سره هغه شان په کامیابۍ باندې روانه ده نو دا پیره انشاءالله زمونږ دا جذبه ده چې انشاءالله دا پیره د الیکشن مونږ وکړو د خیر سره او دې کې 100% ښکاره ښکاري یو خو انسان هسې دعوې کوي چې یاره زه دا الیکشن هر یو سړی وایي چې زه یې ګټم هر یو کس دا وایي چې زه یې ګټم خو انشاءالله تعالی چې زه دا یقین سره ویم او د ثبوتونو سره ویم انشاءالله تعالی چې د خیره سره دا الیکشن به مونږ ګټو چې مونږ سره دلته خپلې تقریبا 11 نیم کونسلې دي او په هغې کې مونږ څه زیات ته چې کوم دی خپل قومیت ورت زیات دی د رشته دارۍ ورت مونږ سره زیات دی او شکر دی زما خپل خاندان دی او ورسره چې کوم دی نو دلته تقریبا 4-5 کونسلې دا زمونږ قومیت دی او دې سره سره چې کوم دی نو نور شکر دی زمونږ چې کوم علاوه نور یونین کونسلې نو په هغې کې هم ډېر زمونږ ډېرې رشتې هم دي او ډېر ښه تعلقونه هم دي او بل د پیپل پارټۍ زمونږ خپل ورت چې کوم دی انشاءالله هغه هم راوچتېږي زمونږ په ډاډ باندې په دې وجه چې دا پیره انشاءالله لکه ټکټ دپاره داسې کس اپلای کړې ده چې د خیره سره دا سیټ مونږ ګټو او دا نه مقابله لکه نه ده دا مونږ ټولو ته ښکاري مشرانو کشرانو ټولو ته ښکاري چې د حیدر خان او بیا د PTI یو خوا د PTI خو اقتدار دی او شور دی زور دی بل خوا چې کوم دی حیدر خان دی په دې علاقه باندې د هغه یو راج چلیږي نو انشاءالله تعالی چې دې ټولو خبرو ته مونږ کتلي دي او دا د وعدې په کلکه باندې دا خبره کوو په دغه سره د زړه نه دا خبره کوو انشاءالله تعالی په سوچ سمج سره چې مونږ به انشاءالله تعالی دا مقابله د خیره سره دا سیټ به ګټو د خیره سره انشاءالله دا راته ووایي چې هر یو انسان الیکشن ته ودرېږي د هغه یو سوچ یو ویژن وي لکه عوامو دپاره د هغه یو سوچ یو ویژن ستا ذهن کې داسې څه خبرې وي چې هغې ته په دې خبره مجبوره کړې چې الیکشن ته ودرېږي زما خو وخت د سر د الیکشن دا مونږ چې د اراده وکړله دا مونږ صرف په دې سوچ وکړله چې زما اصل دا یو خواهش دی چې زه وایم زمونږ د ملک هر یو بنده ته او هر یو انسان ته چې کوم دی نو روزګار میلاو شي او زه ړومبی
د امن په سلسله باندې ما سوچ کو د هغې نه پس ما د روزګار په سلسله باندې سوچ کو دې دپاره ما مختلف سوچونه وکړل خو اخري زه دې په نتیجه باندې رالم چې زه څه نه څه پاور واخلم لاس کې نو هله به زه په دې کې مخکې کامیابېږم نوی کل چې دی د هغې وړ بینک چې دی ښه زیات دی اوس نو څه پیغام هغې ته ورکوې ته هم د نوي کل ترجمان یې څه پیغام ورکوې زه خپل ټول نوي کل ته زموږ فرد چې دي زموږ نه مشران دي ټولو ته دا وایم چې دا خپل اوټ داسې ځای باندې استعمال کړي په سوچ سمج سره او په دې چغو پسې دې نه دي او د خپل ملک او د خپل دین اسلام خیال دې پکې وساتي او هغه فیصله دې وکړي ستا پیکېدرت تنسیب د مومندانو صاحب خپل مومند قوم ته څه زه خپل مومند قوم ته دا عرض کوم چې تاسو ټول یو اتفاق وکړئ یو ورورولي وکړئ ستاسو بچی یم زه ستاسو کشر یم ستاسو د حقوقو د جنګ لپاره ولاړ یم ټیک شه که نه او چې تاسو هر خان او نواب لود ورکوئ خو دا ستاسو وراره ستاسو بچی دا به ستاسو دا څیز راته لږه مسله جوړوي ځکه زه له راتاوېږم زه خپل مومند خانې خپل قومیت ته دا خواست کوم چې دوی ښه په ورورولۍ او ښه په دروند اتفاق سره ټولو چې کوم دی نو دا عزت راکړي ماله زما عزت یوازې نه دی دا زموږ د دې علاقې دی زموږ د دې ټولې مومند خانې دی او ورسره زموږ د دې نور ورونه دی دا لازمي نه ده چې موږ په قومیت دا موږ په دې وجه باندې دا الفاظ استعمالو چې لکه دلته اکثریت موږ سره زیاتتر د مومند خانې دی نو په دې د یو سړی نه خفه کېږي چې دا د مومند خانې نوم اخلي او یا د خپل قومیت زما دا سوچ نه دی خو دا زه صرف د خپل ورونو ته دا عرض کوم چې دا زموږ د ټولو عزت دی اول دا مقابله کول خو ما موږ دا بچی چې کوم دی نو دا خو د مخکې 15 کاله مخکې لکه مخکیني دغه کې د هم د شوق او زما هم دا شوق چې ردې ودرېږي حالانکه کې زه مودېدلم خو زما د تعلیم مسله وه چې حجره کې زموږ پیدا میټینګ وکړو دوی موږ سره چې وایي ستا د بچنګې مونږ دې دغه ته ودرو